عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقع هم ډېره عجیبه ده. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ډېر تنګ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله ته یې لاس اوچت کړو، وی اللهم اید الاسلام باحد العمرین، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوو عمرینو سره. الله په دې دوو عمرینو کې یو مسلمان که چې اسلام پې مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر بن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر بن هشام، او دویم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوو عمرینو کې یو عمر مسلمان که چې اسلام پې مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډېر زورور دي او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیه الصلاة والسلام به بار بار غوښتله. نو مکې مکرمې مشرکین راټول شو دارالندوې ته، د دوی د جرګو چې کوم ځای و، په هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېد او دا توره راویسته، یو کړس یې ورله ورکړو. مړه وي څه مسله خو رخ کړې د دې پیغمبر نه، یو تن دی او ټولې په لړزان کړي یې، زم چې اوس یې له سر راوړم چې دا خبره هواره کړمه چې کیسه له خلاصه کړم. ابو جهل ورته وي عمره خو دا کار دې وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي. څو خانو؟ سلو خان درله په انعام کې دي کو دا کار دې وکړو. وی یقیني؟ وی او وی اوس یې تماشه کوه چې سر یې له پښتو کې ورته وکړه. دارالندوې نه په سخته غوسه کې ووت، را روان دی په نبي علیه الصلاة والسلام پسې، د هغوی په مرګ پسې را روان دی. په لاره کې ولې یو صحابي مخې له ورغی، سعد رضی الله تعالی عنہ. وی عمره خیر خو دی ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې، چېرته رواني؟ د نبي علیه الصلاة والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو. وی زم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم چې دا خلک تېنه وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وویلو وی عمره دا نشي کولی، دا نشي کولی. ته ولې نشم کولی؟ بس نشي کولی، هغه ته نږدې کېدی هم نشي. نو وی ښه، وی ګویې چې تم صحابي شوی دغه ملګری شوی کو، تم بې دینه شوی، خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی دغه ملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی او زم دغه ملګری، د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشي اړولی په هغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنہ توره راویسته، وی چې ړومبی ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم. چې د پې توره واړوله، سعد رضی الله تعالی هم تورې ته لاس کو. قریبه دا وه چې په یو بلې ګزارونه کړی وې، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خولې نه یوه خبره ووته، وی عمره ما او زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده، خو د خپل کور فکر دې وکړه، پیغور یې ورکړو، د خپل کور فکر دې وکړه. ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي، ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی. وی دا دې راته څه وي؟ وی او که نه؟ وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی، زما چې ړومبی خو د خپلې خور نه سر کلم کړم. په سخته غوسه باندې روان دی، د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته ډیکه ورکړه، ور د هغې طرفه کلک چې ور کلک و، د ور سره غوږ کېښودو، نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو. د عمر رضی الله خور چې کوم ده، اوښی چې کوم دی، یو صحابي دی، استاذ دی، هغه راغلی دوی ته قرآن ښایي. ده چې د قرآن اوازونه واورېده، او دا خبره خو رښتیا ده، هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي. د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه، وی ور کولاو که خور یې پوه شوه چې رور مې راغی، پوه شو را باندې. نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه، ته پټ شه. هغه هم ویرېده چې عمر راغی، نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو. وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی اوښی دی، که زموږ سره هر څه وکړو، خو ته پردی سړی ته پټ شه. هغه یې تې پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کو. چې ور یې کولاو کو، د به دې اوښي باندې ورمنډه کړه، د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي پې را کېښودل. تا اسلام راوړی دی؟
چې کله په هغه ګزارونه شروع کړو نو دا خورې منځ لراله دا خاون او دا رور خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصونې کوو چې عمر رضی الله تعالی چې سپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور دې مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړي عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی ډېر زورور طاقت چې سپېړه یې تاو کړه د خور دا مخ یې پیوو نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خور یې دې وینو ته وکتل په ژړا شوه وی عمره یو خبره واوره زما که تو عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایې چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه هم ستا نه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه که بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کړي نو د اسلام نه واپس کېږم نه زه هم د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته وی نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت ته کافر قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشي لګولی عمر رضی الله ته وی ښه لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شي هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووته او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او ړومبې دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواخېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکري ډایرکټ دا آیت زه الله یما زما بندگی وکئ او مون زما د یاد دپاره وکئ دا آیت چې واورېد عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن ماله لږ په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کړمه او په کومې هستۍ چې تا ایمان راوړی دی ما هغه بوځئ زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی غسل وکړو قرآن یې ښکل کړو او خور ته وایي ما نبي علیه السلام له بوځه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبي علیه الصلاة وسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغوستې ده او د نبي علیه السلام په مرګ پسې وتی دی ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه عمر توره اغوستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کو په دې پسې وتی دی نبی علیه السلام په دار ارقم کې د صحابو سره ناست دی تمام صحابه پریشانه دي چې دی راشي نو موږ به څه کوو ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی وجلې خو شونه نو دی خو به زموږ محبوب ته نقصان ورسوي موږ به څه وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردن نشو نبی علیه السلام د خپلو صحابو سره ناست و چې دی وردن نشو صحابه کرامو د تورو نه کړس ویستو ټولې تورې راویستې زه عمر خو راورسېد که نه نبی علیه السلام یې ماته یې پرېږدوئ ماته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه نبی علیه السلام ډېر زیات بهادر و صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته اواز وشو لوی درز وخوته د شپې تمام خلک د کورونو نه غلی غلی رووت چې څه چل صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیه الصلاة وسلام په شاتوره اس باندې بغیر د اس نه راغې زمونږ په خوا کې ودرېدو د اس نه ښکته راکوز شو ویده شئ ویده شئ ما د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چکر ولګو هېڅ نشته مونږ چې د کورونو نه راوتو نبی علیه السلام شاتوره اس ته ختلی و بغیر د زین نه بربنډ اس ته ختلی و او مدینه منورې پې بیا ګیر چاپېره کتلی وه چې ویده شئ هېڅ نشته دی ما معلومات وکړو دومره نبی علیه السلام بهادر و نو نبی علیه السلام وفرمایل ویړک په نه وښئ ما ته یې راپرېږدی زه پوه شه او دی پوه شه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغی او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه ونیو وی عمر وایه په کوم غرض راغلی وایه په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځلې فرمایل قسم په الله چې نبی علیہ السلام زما دې ګریوان ته لاس کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې رانه خولې وتې چې صرف زما د ګریوان ته یې لاس راواچو زما دا بدن د خولو لون شړپ شو هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېد دومره د نبی علیه السلام روب عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله محبوبه کلمه راته وایه الله محبوبه کلمه راته وایه چې عمر دا خبره وکړه وی ما ته کلمه وایه دلته صحابه کرامو د نری تکبیر اوازونه شروع کړو صحابه کرامو چغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو خو دلته خو نبی علیہ السلام دعا وکړې وه که نه الله اسلام مضبوط کړي په یو د دوو عمرینو نه ښه چې عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی د الله پیغمبره دا کوم دین چې تا مونږ ته راوړی دا کوم قرآن چې تا مونږ ته راوړی دا یقیني حق دی نبی علیہ السلام یې قسم په الله چې دا رښتینی دین دی بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناست یې عمر ته فرمایي بیا پټ ولې ناست یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته د الله حکم لا نه دی شوی زه ښکاره تبلیغ نشم کولی ما ته د الله اجازت نه دی شوی عمر رضی الله تعالی عنہ تورې له کړس ورکړو وی عمر خو لاړو دی خو به یې اوس اعلان کړي عمر پټ تبلیغ نشي کولی عمر پټ په کوټه کې نشي کېناستی زه خو لاړم ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکې مکرمې ته ودرېدو وی ای خلکو واورئ واورئ عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او که په چا کې طاقت وي نو راوړاندې دي هلته کې ابوجهل او ملګري ناست دي چې عمر رضی الله تعالی د نبي علیه السلام سر راوړي موږ او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړو د بیت الله شریف سره خواته وی زه مسلمان شویم او د نبي علیه السلام خلاف کې څوک را مخکې کړ دا د الله رحم دی رحم دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام یې راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نه بیا عاجزي وه